پاکستان کې یو مولا د عزت الله ورته د دوی پلارانو سره ما بحث کړ دا خو هغه کړوسیم نه دی اوس ما سره پوم دی مسله د رفع الیدین دو پند کتابونه پراته دي په مکتبه دغه ارمان ورته پوره کوم ان شاء الله پاکستان کې یو مولا د عزت الله ورته رفع الیدین کی ماتا استایت ویلو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اغا مومنان کامیاب دی چې دوی په منځونو کې رفع الیدین نه کوي او پورا تفصیل می درته کړه نو ټول عمر قانون دا دی چې د معترض یو سترګه کار کوي یو نه معترض اکثر اعور وی یو سترګه کار کوي یو نه کوي د تخپل سوال ښکاری خود بل جواب نه نو پاغه یو ویډیو کړي دا پاغه کې دوه خبرې کوي یو خبره وای ما دته زنګ وهلو د پاکستان وای د زما زنګ پورته نه زمون کور خو تاسو نو لیدل په دې پولیس چرخه کې او زمون کور ته چې کوزيږي نو ډېر غټه چړای او زما ډېر ضروری کار زه په دې چړای باندې را ختم چې د زنګ نو هغه وخت د خبرو نو بحث په وخت واړي نو هغه وخت کې زما ډېر ضروری کارو ما ورپسې موبایل بند کړ بیا وروسته د نمبر مانا هغه نمبرونو کې غلط شو بیا همداسې پاتې شوه خبر نو دی وایي چې د اهل الحدیثو سره بحث نشي کولی وایي ما نه نمبر بند کړ د دوی پلارانو سره ما بحث کړ دا خو هغه کړوسیم نه دی اوس ما سره پوم دی مسله د رفع الیدین دو پند کتابونه پراته دي په مکتبه کله چې ور سره په مسله دلیل نو بیډه وکړې او میدان پریخو دو پند کتابونه تر نه پاتې شو مازیګر پورې ځال تناستم بیا را نغل اوسم را سره کتابونه شته نو استاد نیکه دا حال نو استاد بسحای بیا هم د خالی په اورس مازیګر د منځ نه بعد من سلور نیمه بجې منځ کا نو سلور نیمه بجې بعد د خالی په اورس ما ته زنګ وهي ما سره خو نمبر نشته پوم دې مسله د رفع الیدین دوی چې کوم رفع الیدین کوي هغې دپاره د حدیث پیدا کی او ما ته د زنګ وهي د خالی په ورځ
د مازیګر د مونځ نه بعد زما او د وخت شو دا ویډیو ورته بیا ورولیږئ عمده مسله د رفع الیدین زما دعوه دا د دوی چې کوم رفع الیدین کوي په دې باندې دوی سره دلیل نشته نه ضعیف حدیث ورسره شته او نه قوي بس دې به یو حدیث ضعیف ماته پیدا کړي او موبایل باندې به ووایي زما ورسره اوس نه وعده ده چې په دې یو مسله به زه اهل الحدیث ګرځېږم خیر دې کده ته نه معلوم کویت ته دې زنګ ووایي سعودي ته دې زنګ ووایي هر چا نه چې ځان پوهیږي د دوی رفع الیدین به ماته حدیث کې وښیي د دوی د اصول موافق د شوافیو نه او د حنابلو د دوی د اصول موافق نو دا زمو د په منځ کې ټیم شو دغه ارمان به ورته پوره کړم انشاءالله او ریکارډ به وکړو بیا به فیسبوک کې ورکړي نو فیسبوک به هم ډېر وچلېږي او خلکو ته به وایم چې مظهري صاحب مې غلط کو او ګیر دا خو ستا د موبایل جواب باقی د په دې آیت نه چې ما مسله راایستلې ده د پې رد کړی او په رد کې لس غلطیانې کړي اول نمبر دی وایي چې دې کې کم راوي دی هغه امام نسائی ورته غلط ضعیف ویلي دا لفظ نسائی نه دی نسائی دی ګونګي چې ته د حدیث د محدث نوم غلط وای نو برستو حدیث کې بد صحاح دویم دی وی هر شی اصول لري وی یو اصول دار نو اصول جمع دا او دی وی یو اصول دار د جمع او د مفرد په منځ کې فرق نه کوي دریم دی وی داستا دلائل داسې دي کبیت العنکبوت د حرف جر شده زیر نه ورکړ دی وی کبیت العنکبوت تلاوت خو کوه کنه څلورم نمبر دی وی دا حدیث ته ابن عباس تا د تر زوی نه دی د صحابه کرامو نوم به په قدر اخلي هغې سره به رضی الله تعالی عنهما وی داسې وی لکه د ده چې زامن او نسي پنځم دی وی دا ده چې کوم استدلال کړی په دې آیت کې وی په دې حدیث به وی زه کلام کوم دا حدیث نه دی تفسیر دی د حدیث او د تفسیر په منځ کې فرق کوه شپږم بیا وی غټ پټکی دی وهلی دی او سر دی ګرم شوی دی نو چې پټکی غټ وهي او سر ګرمیږي نو عقل نم کاروال پټکی خو د رسول الله مبارک سنت دی تاسو خو ځان ته اهل الحدیث وایئ د الله د پیغمبر د سنتو بېادبي چې څوک کوي په اتفاق د امت هغه مسلمان نه پاتې کېږي نو د پټکي بېادبي چې کوي نو کله مسلمان پاتې کېږي نو ځان دې د ایمان نه پکې خلاص کړه فولیدین سره به وروستو ګورو کلمه ووایه اووم نمبر دی وی چې دی تفسیر کې راغلی دی چې لا يرفعون ایدیهم فی الصلاة وی دی اول تکبیر کې ولې لاس پورته کوي نو د هغې استثنا مې درته وښوده که نه پوره ویډیو ولې نه ګورئ تاسو ته ما ونه وی د حسن بصري صاحب روایت دی او تفسیر سمرقندي لیکلی دی لا يرفعون ایدیهم فی الصلاة الا فی التکبیرة الاولى نو استثناء می درته ښودلې ده که نه خو ما تاسو ته ونه چې معترض یوه سترګه کار کوي اتم نمبر دی وی ته چې په اول تکبیر کې لاس پورته کې نو پسینه ږدې موږ پسینه نه ږدو ښه موږ د نوم نه لاندې ږدو
خپل ځان او زمون په منځ کې فرق کاوه. نهم نمبر دیوی عدم ذکر. عدم ذکر وی دا عدم دلیل نه دی، ته په اصول سکے دا ستاسو کوم اصول لیکلي، تاسو اصول مونږ ته وښایئ، زمونږ د اصولو نه استفاده کوئ، خپل اصول ځان ته پیدا چې عدم ذکر دلیل نه دی. دا آیت کې وې کدا د حدیث او کدا د یو عالم قول ذکر. لسم نمبر دې په دې راویانو باندې ابو صالح باندې او محمد ابن مروان او صائب ابن یزید الکلبی باندې رد کړي او ټول د علماء اقوال پیش کړي. نو د عالم قول پیش کول خو تقلید دی، نو مشرک نشوي. دوی مداد چې څومره جرح پیش کړي دا ټول مبهمي. تا د شیخ امین کتاب نه دی کتلی، التحقیق السدید فی مسألة التقلید، شپږ دېرشمه صفحه باندې وایي وی کتا د جرح او د تعدیل کتابونه کتلی چې جارح عالم سره دلیل د مشاهده نه، نو جرح قابل د قبول نه ده. دا خو تاسو وایي، دا تا چې کوم جرح پیش کړی دلیل د مشاهده دی ولې نه ښودلی؟ تاول د شیخ امین سره مشوره وکړه. یو لسم نمبر دی وی رأیت ابن عباس، د په نسبانه دا مفعول مرفوع، رأیت ابن عباس. نو ابن عباس مفعول خو منصوبی، نو دل عربی نه ورځي. بیا وی صائب ابن یزید الکلبی ته چې څوک صحیح وی دا جهالت ته. لیونی دا امام بیهقی سے ویلی او دلائل النبوت کے مقدمه کی وګوره. بعض محدثین داسې دي چې په حدیث کې راشي ضعیفي، خو چې په تفسیر کې راشي قوي وي. دا جهالت نه دی، دا د امام بیهقی رحمه الله قول دی. هغه ته جاهل وې نو ستاسو فکر دی. دا مې د لن جواب کو او خبره مو سره د خالی په ورس کوم. زه په خپل دا شریف سره به شوق ختم شوه، خدا چې ده کلب عقور چې ده چا تخلو راځي او د دوی پلاران ما را سمراولي د الله په فضل.